الله تعالی جل شانه په دې آیت مبارکه کې اولنې لفظ راوړې اولنې کلمه راوړې ده او ویلي جواب الله. الله تعالی خپل بنده ته حکم کوي امر کوي جواب الله ته تابعداریو کا ته بندگیو کا اطاعتو کا فرمانبرداریو کا د چاو کا نو الله تعالی وتویلی دي چې زماو کا زکا چې ما او تا مخلوق یو او ډیر کمزور یو زما او ستا د الله د مقام او د مرتبه او د زور او د طاقت په مقابله کې مونږ هیڅ شي نه یو نو چې ما او تا یو غلام یو نوکر یا یو سړی لا یا یو مزدور لا د ورځې له 100 روپۍ ورکو د دې د پاره چې هغه چې کم کار وته حواله کړي هغه کار وکي نو چې له 100 روپۍ یو سړی له تورکه او هغه کار چې کم کار ته تغواړي په صحیح طریقې سره نه کوي ته غصه هم کې ترد بد هم وې تکنزل هم کې مطلب داغه برعکس چې کم دې ته غصه کې هغه تکنزل کې هغه باندې زور نه کې چې تعالی زده تنخواه د دې د پاره در کوم چې دا کار ته دسي کې په کار دې چې ته دسي وکې بهر حال خبره مې د دې د پاره کوله چې یو مزدور ته یو 100 روپۍ چې تو ورکې خو چې کله غستا د مزاج خلاف کار کوي نو تعالی زور هم در کوي تعالی غصه هم درځي او تا غله کنزله او سپک سپوره هم وای نو سوچ کوه چې الله تعالی جل شانه یو ډیر لوی او زورور او طاقتور ذات ته او هغه چې کم دی مونږ او تاسو پیدا کړیو د څه د پاره پیدا کړیو زموږ تخلیق چې کړه ده مونږ دې دنیا ته را لګلیو د څه د پاره را لګلیو سوچ کو چې ما او تا هغه کار نکو نو الله تعالی له څومره زور ورکړي ته زر یا 1500 یا 2000 روپۍ مزدور ته ورکې او تعالی دومره زور درکړي نو الله جل شانه خو تا یو لوی کائنات پیدا کړي ستاد فائدې د پاره زناور پیدا کړي پاغي کې زمکه اسمانه د ستاد فائدې د پاره پیدا کړي باران ستاد فائدې د پاره کوي ورځ او شپه ستاد پاره کوي همدغه شانت نور ډیر داسې نعمتونه دي چې الله تعالی د پاره مقرر کړي دي او تعالی د پاره پیدا کړي دي نو داغي نعمتونو او داغي دومره ډیر د الله د احسان په بدله کې چې موږ د هغه تابعداري نه کوو داغه بندگی نه کوو نو سوچو کچا الله جل شانه له بسمره زور ور کوي موږ او تاسو به د مخلوق کتابونه پریږدو او د الله جل شانه د قران نه به تاسو کو چې اے الله تعالی د انسان پیدا کړي نو څه عرض او څه د پاره دې پیدا کړي او څه مقصد دې چې پیدا کړي دې نو چې قران نه مونږ تاسو کو نو سورۃ زاریات کې الله تعالی آیت نمبر 54 کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قرآن نم تپوسو کو قرآن کم تدبرو کو قرآن پانی مواڑا ولی راواڑا ولی او اللہ تعالی اغا حکم مونتا معلوم شولو دا اللہ اغا خبر مونتا معلوم شو چی انسان دا سا مقصد او سا غرض باندے پیدا کرے دے خو افسوس نن زما استا مسلمان باندے چی کلا هم دا قرآن یو حکم یو آیت راواڑی او پوی پی نشی ذهن پی خلاص نشی نو دا بیا زید مخلوق کتابونو کی لټای
خدا د الله د کتاب دی چې دا یو د قرآن آیت نشته دی چې دا غي وضاحت په دې قرآن کې الله تعالی په خپل په بل ځای کې نه کړي خو چې شی غواړي مهنت غواړي خواري غواړي ستړي غواړي تدبر غواړي وغه هم په دې قرآن کې چې تکلو کې نو موږ چې قرآن نه کله تاسو کو نو قرآن وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی وایي چې ما ندي پیدا کړی جن اور انس الا مگر د صد پاره مې پیدا کړی یعبدون د بندګۍ د پاره دا دلته چې کوم دوه قسمه خلق ذکر شوی دي ته قرآن پوي والا خلق به پیدا پوي شوی چې دي چې دا خلق ولې یاد کړ مخلوقات ولې یاد نه کړ چې دا دوه قسمه مخلوق ذکر شوی دي امید دی الله نه چې ما دا دوه قسمه خلق نو ویر نه تاسو به پوي شوی چې څه مقصد دی خدا زموږ موضوع ده نه نو الله په خپل قرآن کې وضاحت کړي چې ما انسان پیدا کړی دی د خپل بندګۍ د پاره د خپل تابعدارۍ د پاره د خپل د قرآن د حکمونو اتباع د پاره همدغه شانتي لګمخ کې نور مزل کو قرآن کې نور د دې آیت متعلق وضاحت غواړو د الله جل شانه نه چې وعبد الله نستا سمورات ده آیا په دې کې سری آیت شته او کنهشته آیا په دې عبادت کولو کې تاسو را څوک شریکول پکار دی او کنه دی پکار آیا موږ یو مولا یو مفتی یو شیخ یو قاری لا د استاد مقام نه لګ مقام ورقوي شو نو الله تعالی په قرآن کې داغي وضاحت هم کړی دی په سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کې الله جل شانه فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضى ربك اے بندا الله تعالی فیصله کړی دا حکم یې کړی دی ستارب حکم کړی دی ستارب فیصله کړی دا او دا زما او ستا فیصله نه ده دا الله فیصله ده الله تعبدو چې بندگی بنه کوي تابعداري بنه کوي اطاعت بنه کوي مگر د چا بکوي الا اياه صرف اور صرف د الله تعالی جل شانه بندگی بکوي ما تاسو ته مخکې مو ویل چې قرآن نه کله ته تاسو کې نو قرآن خامخا د یو ځای چې کوم ځای کې هغه خبره وضاحت نه کړي نو هغه په مختلفو ځینو کې مختلفو آیاتونو کې نور وضاحت هم کړي نو تا خو مونږ الله نه تاسو کو چې آیت اثر پکې نور څوک شریکول شته نو الله تعالی صفا حکم وکړلو چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه زمانہ علاوه به د چا بندگی نه کوي دا زما فیصله ده دا زما حکم ده صرف اور صرف زما فیصله زما اتباع او زما د قوانینو او زما حکمونه به معنی همدغه شانتي اوس مخ کې مونږ د قرآن نور وضاحت غواړو چې آیا د دې متعلق پیغمبر ته هم څه ویل دي آیا د دې متعلق قرآن کې لږ نور څه وضاحت کړی دی چې د بندګۍ کې کم د سکارونه دي چې نه دي کول پکار نه الله جل شانه یو ډیر مختصر الفاظو کې یو ډیر جامع سوچ نظریه فکر چې کم دراغون کړی دی واغې مخکې ما وضاحت کړی او چې دا کم آیت مبارکه زه اوس ولولم ان شاء الله تاسو له اندازه وشي نه الله تعالی جل شانه په سورۃ النحل آیت نمبر 36 کی فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ تعالی خپل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته هم وینا کړی دا خپل چکم بندگان خصوصی بندگانو هغه ته هم وینا کړی دا قرآن کی اعلان کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بتحقیق بعثنا مغلیگلی دی فی کل امت فہر یو امت کی پٹولو امتن کی سوکم لیگلی دی رسولانم لیگلی دی او مخی اللہ جل شانو فرمائی چی صد پارم لیگلی دی اغتا هم مونگ لارا خود لیوا اغتا هم رحمائی مونگ کڑیوا اغتا هم یو منزل مونگ ور کڑیو چی پدی منزل باندی بمزل کے اغتا هم یو صراط مستقیم خود لیو نا اللہ جل شانو مخی فرمائی ان اعبدوا اللہ
د دې دپاره چې هغه زمونږ بندګي وکړي د الله بندګي وکړي او هغه ته څه کول پکار دي دا بندګي څنګه کول پکار دي نو د هغې وضاحت هم الله ورته کوي واجتنبوا الطاغوت ځان لرې وساته د طاغوت نه ځان د هغه نظریو نه وساته چې طاغوت کې راځي او په دې طاغوت باندې ما مخکې هم خبره کړې وه چې هر هغه شی چې هغه تا د الله د حکمونو نه اړوي د الله د فیصلو نه دي اړوي د الله رهنمایي صراط مستقیم نه دي اړوي چې تا ګمراه کوي نو دا ستا دپاره طاغوت دی طاغوت بهرحال وعبد الله باندې مو خبره کوله چې بندگی د الله ما تاسو د قرآن آیاتونه او بشمار آیاتونه شته دي دا صرف ما تاسو ته یو څو د مثال په طور باندې وښودو بشمار آیاتونه شته چې هغې کې الله تعالی د دې وعبد الله وضاحت کړی دی خو دا مې صرف ستاسو د پوهې دپاره د یو څو آیاتونه وویل